बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तास्ता ته هرکلی وایو ګران کتونکو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا عاشره رحمت للعالمین په سرکاري سطح د منځلو چې کوم فیصله شوه د هغې تحت مختلف پروګرامونه چې کوم دي دغه شروع دي په مختلفو کالجونو کې دغه د عاشره رحمت للعالمین په حوالې سره چې کوم د ولادت میاشت د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د هغې په سلسله کې مختلف پروګرامونه چې کوم دي نو هغه روان دي. دغه شانې په گورنر هاوس کې هم مختلف چې کوم فیملیز دي د سکولونو طالبات دي د هغې لپاره هم گورنر هاوس کولاو کړی شوی دی او فیملیز چې کوم دي نو هغه راځي هلته د نعتونو دغه شانې حمد ثنا چې کوم دی نو هغه بیانوي د هغې سره سره د هغې لپاره نن د گورنر سره د هغې ملاقات هم شوی د طلبه او طالباتو سره دغه شانې په کالجونو کې هم مختلف قسمه پروګرامونه چې پای کې نعتونه د هغې سره سره تقریري مقابلې چې په مختلفو زبانونو کې کیږي هغه هم د صوبې په مختلفو کالجونو کې په سکولونو کې دا وخت دغه سلسله چې کوم ده نو هغه روانه ده او دغه عشره چې کوم ده دغه 10 ورځې چې کومې دي دا په سرکاري سطح باندې د حکومت لخوا نمانځلی کېږي. بل طرف ته موږ د اداره تبلیغ الاسلام خبرو کوو نو د هغې هم جلسې چې کوم وي نو هغه هره شپه د هغې جلسې وي په پېښور په مختلفو ځایونو کې دغه 10 ورځې او پای کې مختلف ځایونه چې کوم دي نعتخوانان راځي او دغه شانې د هغې سره سره د هغې علما کرام راځي او دغه د سیرت طیبه په حوالې سره چې کوم مختلف بیانونه دي هغې کوي د هغې سره سره چې کوم په 12 ربیع الاول باندې هغې بیا په هغه شپې باندې چې کوم مرکزي جلوس وي نو هغه هم ویستلی کېږي. دغه عشره چې کوم ده نو دغه په ډېر عقیدت او احترام سره چې کوم ده نو هغه نمانځلی کېږي. په پروګرام په لومبي سیګمنټ کې او په دغه باندې خبرې کوو کوشش به کوو چې د وزیر اعلی مرستیال کامران منګش صاحب موږ هغې د ټلیفون د لارې واخلو د هغې سره په دې ایشو باندې خبرې وکړو چې دغه حکومت د هغې لپاره چې کوم دغه عشره نمانځي د هغې لپاره د حکومت څه تیاری کړي دي او کم پروګرامونه تر اوسه پورې وشو کم پروګرامونه به نور کېږي. دې سره سره موږ به کوشش کوو چې د اداره تبلیغ الاسلام جنرال سیکرټري هغې هم موږ جاین کړي او هغې سره موږ د دغه ادارې د اکټیویټیز په حوالې سره خبرې اترې وکړو. دې سره سره بله چې کوم اهمه ایشو ده نو هغه د طالب علمانو په حوالې سره ده چې یو طرف ته په بورډ کې طالب علمانو ډېرې نمبرې واخیستې د هغې نه پس چې کوم بیا د پېښور یونیورسټۍ په خاص توګه کوم خبرو وکړو نو هلته میرټ دومره زیات شوی دی چې عام طالب علمان چې نور کله به میرټ 980 یا 980 کې چلېدو دا وخت د 1000 نه هغه میرټ زیات شوی دی او ډېر طالب علمان چې کوم دي نو هغې ته په پېښور یونیورسټۍ کې داخله صرف په دې وجه نه دی میلاو شوي چې هلته میرټ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات دی. نو دغه طالب علمان دغه کال ضایع کېدو چې کوم دی نو د هغې خدشه هم مخې ته راغلې ده. طالب علمان دي هغې په دې اړه باندې هغه د خپلو تحفظاتو څرګندونه هم کړې ده او هغې دا ویلي چې دغه سیټونه چې کوم دي په پېښور یونیورسټۍ کې دغه دي هم سیوا کړی شي. دغه طالب علمان که فرض که هغې دغه شانتې هغې دغه داخله هغې ته میلاو نه شي نو د هغې د کال ضایع کېدو خدشه چې کوم ده نو هغه مخې ته راغلې ده. نور څه طالب علمان چې کوم دي نو هغه کولی شي په نور کم ځایونو کې دغه طالب علمان داخلي اخیستی شي. په دې باندې به هم پروګرام کې خبرې اترې کوو خو پروګرام کې اخلو وړه غوندې دمه او چې د دمې نه واپس راشو نو بیا به دغه دواړه چې کوم مهم ایشوز دي زموږ میلمانه چې کوم دي نو هغې به هم موږ جاین کړي یو نو په دغه باندې به د خپلو خبرو اترو سلسله جاري ساتو خو پروګرام کې اخلو وړه شان دمه موږ سره اوسئ. د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. بنیاد حسین شاد صاحب چې جنرال سیکرټري د اداره تبلیغ الاسلام هغې موږ جاین کړي یو. بنیاد حسین صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. تاسو بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله ټول مخکې ز مشرق چینل شکریه ادا کوم چې هغه اداره تبلیغ الاسلام په سطح باندې صحیح مالا دعوت ورکړو ټیک دی انټرویو دپاره. ټیک دی. بنیاد حسین صاحب د میلاد شریف په حوالې سره خلک ذکر کوي چې سید ظفر علي شاه صاحب او مولوي سرکار چې کوم دې اداره تبلیغ الاسلام بنیاد اغیز ایښودی و هغه سفر چې کوم د کم وخت نه دا شروع شو اوس دې وخت ته راورسېدو که دا راته لږ ووایې چې دغه څنګه داسې دی چې ساداتو پېښور باندې ډېر احسان دی
هغه یو داسې اداره تشکیل کو چې هغه د سټیج نه اتحاد بین المسلمین او خپل کې رولولې کمیدو د پر هغه اداره جوړه کو. هغه اداره کې زموږ مشر مولوی امیر شاه صاحب، زموږ ظفر علي شاه صاحب، تاج میر شاه صاحب، دا مشران چې وو دی هغه وخت زلمی وو او دی دا سوچ وکړو چې یو موږ داسې اداره جوړه کړو چې دا کسان یو ګڼ داسې ځای کې هغه شي غون شي او دا مسلک دپاره کار وکړي. هغه وخت زموږ مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب، عبدالقیوم پیپلزئی صاحب اور دې نه علاوه دا زموږ مشر سید ظفر علي شاه صاحب، دې ټولو په غونډو باندې یو دا اداره تبلیغ الاسلام نن نه 83 کاله مخکې جو هغه کړي وو. هغه نه پس دا اداره خپل منزل باندې روانو، لاره باندې روانو او اوس پورې شکر الحمدلله دا اداره خپل داسې خدمت کوي چې مسلک چا سره چیړ نه کوي. هغه دا میشن دی چې چا سره مسلک په سطح باندې چا سره چیړ مه کوئ، خپل مسلک باندې خبرې کوئ. صحیح. او ادارې ټیک ده. بنیاد حسین صاحب که موږ وګورو عشره رحمت للعالمین دا د سرکاري سطح باندې دا ځل نمانځلی کېږي. که موږ د اداره تبلیغ الاسلام خبرو وکړو نو هغه د ډېر وخت نه دغه موږ چې ګورو دغه 10 ورځې چې کوم وینو هغه کې مختلف جلسې کېږي، مختلفو ځایونو کې کېږي. دغه سلسله هم دغه سټارټ وخت نه را روانه ده چې دغه کېږي او دغه آخري بیا چې کوم دغه وي په دې باندې هم لږ دغه وکړي چې دغه په اختتام په کومه طریقه ده دا ټولو جلوسونو بیا کېږي. دا مخکې خو زه اشر محرم الحرام سلسله کې خبره به کوم. جی دا زموږ 2 محرم نه جلسې سټارټېږي او دا چې دی 9 ورځې زموږ 9 جلسې. صحیح. بیا هغه نه پس میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم په سلسله کې زموږ 14 جلسې او یو عظیم الشان جلوسی چې چوک میلاد چوک نه روانېږي. صحیح. دا 14 جلسې چې دی مختلف ځایونو مختلف چوکونو کې کېږي. پېښور کې دې کې 2 جلسې چې دی کینټ کې کېږي، غله منډي پېښور صدر او نوتیا کې. صحیح. او باقي 11 جلسې دی هغه ښار کې کېږي. دې جلسو کې ډېر اوچت علما راځي. صحیح. دې نه مخکې ډېر اوچت علما راغلي، مولانا احتشام التھانوي صاحب، مولانا محمد شفیع قلوي صاحب، مولانا کوثر نیازی صاحب، داسې ډېر اوچت خلک دې جلسو له راتلو. اوس هم شکر الحمدلله دا سلسله جاری ساری ده. صحیح. بنیاد حسین صاحب تاسو خبره وکړه چې د محرم الحرام چې کوم وینو د اداره تبلیغ الاسلام جلوسونه وي، د هغې نه علاوه د عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په سلسله کې هم 14 جلسې وي، یو پکې لوی جلوس وي. دې نه علاوه د ادارې چې کوم دی نو مقصد یې سره او دې نه علاوه چې کوم نور کمې سرګرمیانې تاسو کوئ؟ اداره تبلیغ الاسلام ټول نه مخکې دا هغه سرګرمي دي چې دا اتحاد بین المسلمین باندې د هغه عمل درآمدي کوي لګیا ده. صحیح. دې نه پس دی تاسو د کوهاټۍ کې کوم واقعه شوی و، کوم ثانیه شوی و، دې کې زموږ هغه سید ظفر علي شاه صاحب زبردست کردار ادا کړی و. دی هغه وخت دا وښولو چې اداره واقعي اتحاد بین المسلمین باندې کاربند دی. نو دا کارونه کېږي لګیا دي. صحیح. تاسو خبره وکړه چې علما کرام راځي، نعتخوانان راځي، کومو ځایونو دا تاسو راغواړئ؟ دا پاکستان کې څومره اضلاع دي که نه، موږ هر اضلاع کې رابطه کوو علماو سره او هغو سره ټایم چې وي هغه په حساب باندې هغه موږ له ټایم ورکوي او هغه راځي. نن زموږ سره چکوال نه مولانا صاحب را روان دی، محمد نوید حیدري صاحب، دا د چکوال دی. دې نه مخکې دا کوم ورځ تېر شو دا راغلی و موږ له اسلام آباد نه. صحیح. داسې مختلف ځایونو نه دا خلک موږ له راځي. صحیح. بنیاد حسین صاحب که لږ د اداره تبلیغ الاسلام ډانچه باندې موږ لږ پوهه کوي، څنګه د دې ضلعي کمیټیانې دي، څنګه په کومه طریقه باندې دغه کار کوي؟ دې کې مشر چې دی زموږ سید ظاهر علي شاه صاحب دی، مخکې زموږ ظفر علي شاه صاحب و، هغه چې حق یې ورسېدو نو بیا دا و هغه صدر شو. دې نو هغه ظفر علي شاه سره حاجي محمد صدیق صاحب جنرل سیکرټري و. جی. اوس هغه په ځای باندې زه لګیا یم بنیاد حسین جنرل سیکرټري په توګه. زموږ 35 علاقائی سب کمیټي میلاد کمیټي هم دي.
پېښور کې او کینټ کې 15 15 صحیح. هغه په کومه طریقه باندې کار کوي؟ هغه چې خپل علاقه کې کوم جلسې چې کېږي هغه باندې هغه انټرسټ یالي هغه کامیاب دودو دپاره هغه لګیایي کوشش کوي. بیا اوس دا کوم جلوس دی دې جلوس کې به هلته نه نوتې نه صدر نه دا کسان ګڼ کسان به راځي د مرکزي جلوس کې شاملېدو لپاره. داسې نور هم تنظیمات دي هغه هم شاملېږي. د دغه چې کوم جلوس دی کوم ټول نه اخري چې کوم لوی جلوس وي د هغې لپاره تاسو تیاریانې څنګه روانې د هغې لپاره نور چې کوم د سیکیورټي انتظامات وي هغه ټول بیا هغه لارې خیسته کول وي هغه ټول انتظامات روان دي؟ دا شکر الحمدلله چې دا پروګرام چې دی نن نه 2 میاشتې موږ شروع کړي مخکې. بیا دې نه پس زموږ ظاهرشاه صاحب پولیس والا سره سکورټي والا سره وابډا سره مختلف دا زموږ محکمه دي دیو سره میټینګ یې کړی و او اوسه پورې شکر الحمدلله موږ سره پولیس هم تعاون کوي سکورټي هغه کوي وابډا هم لګیا دي تعاون یې کوي او نور ګڼ کسان تعاون کوي. صحیح ده. بنیاد حسین صاحب تاسو موږ سره یې کامران منګش صاحب موږ سره ټلیفون د لارې موجود دی لږ به د هغې نه تپوس کوو. کامران منګش صاحب ډېره مننه موږ لا د ټیم راکولو. که لږ راته دا ووایي چې وزیر اعظم عمران خان صاحب رحمت للعالمین اتارټي جوړه کړه کوم نه پس چې صوبایي حکومت چې کوم دی نو هغه هم اکټیو شو. که دا راته لږ ووایي چې دغه 13 ورځو کې تاسو څه پروګرامونه کړي کم شوي دي او کم پروګرامونه ستاسو روان دي هغه به کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستاسو ارشاد صاحب. ټولو ناول خو ستاسو ټولو اورېدونکو ته ټول ستاسو فاینلیسټ چې دي هغې ته زما د طرف نه تاسو ټولو ته زما د طرف نه عشره رحمت للعالمین مبارکباد دي. بنیادي توګه باندې زموږ چې کوم میګا پلان و بلکې د عشره رحمت للعالمین منزلو حوالې سره نو په دې کې سکولز کالجز یونیورسټیز کې محفل میلاد کول محفل نعت محفل حمد و ثنا محفل کرت مقابله کرت مقابله حمد و نعت دا زمونږ په کالجز په یونیورسټیز کې او سکولز کې دا خو پلنې ربیع الاول نه روان دي. صحیح. دې سره سره چې کوم زمونږ ګرانډ ایونټ پکېږي هغه به د علماو مشایخ کانفرنس کېږي هغه به په 20 تاریخ باندې سبا نه بله ورځ په 20 اکتوبر باندې د دې سره سره چې کوم دی مونږ کورونه دغه کول ښایسته کول دغه شان چې سرکاري بلډینګونه ښایسته کول لکه تاسو که صرف د محکمه بلدیات وګورئ نو په هر ویلیج کونسل کې دفتر دی هغه ښایسته شو سکول کالجز وګورئ نو دا یو پیله ځل چې کوم دی په دومره غټه سطح باندې منزلې کېږي زمونږ اکثر رحمت للعالمین او د هغې وجه بنیادي وجه دا ده چې مونږ خو یو په قوم کې که تاسو وګورئ پاکستاني قوم یا مسلمان ایز امت چې که تاسو وګورئ نو هغې په یو خبره باندې متفق او متحد دي چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم ذات مبارک دی ذات اقدس دی یا د هغې صفات دي یا د هغې سیرت النبي دی نو یو دا میسج په پاکستان کې هم ورکول دی چې پاکستاني قوم یا پاکستاني چې کم یو مذهب هم دی کم یو مسلک دی کم یو فرقه ده مونږ ټول چې کوم دی متحد او متفق یو د حضور صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې د هغې په سیرت باندې. د دې نه علاوه ارشاد صاحب مونږ یو ګلوبل کمیونټي ته هم دا میسج ورکوو که تاسو وګورئ هغه ازادي اظهار رایې په مد کې یا دغه شانتې مختلف طریقو باندې هغې د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم بې حرمتي کولو کوشش کړی نو هغې ته هم دا یو میسج ورکول دي چې پاکستاني قوم هغې متحد او متفق دي یګانګت سره چې کوم دی هغې دا ورځ هم مانځي او د حضور صلی الله علیه وسلم عقیدت کې هم یو قوم دی نو دا هغې ته هم یو میسج ورکول دي ټولې دنیا ته چې هغې دې کم از کم دا غلطي بیا نه کوي ځکه چې پوره قوم په یو خبره باندې ولاړ قوم. صحیح. کامران منګش صاحب په وفاقي سطح باندې چې کوم دغه د اتارټي جوړېدو اعلان شوی دی په دې لړ کې خیبر پښتونخوا حکومت خپله څه برخه به اچوي څه کردار د خیبر پښتونخوا حکومت په دې کې جوړېږي؟ خو تاسو ته پته ده ارشاد صاحب چې محکمه مذهبي امور چې کوم دی هغه د 18 ترمیم نه بعد جوړ شوی دی نو هغه ډېر فعال کار کوي زمونږ پیله صوبه ده چې هغې هر قسم ته مذهب مسلک رنګ و نسل هر یو څیز نه بالاتر د ائمه کرامو د وظایفو اجرا شروع کړې ده ورسره اوس په تاسو ته په همدې ربیع الاول په میاشت کې به ښکاره شي چې 14,000 ائمه کرامو ته به مونږ وظایف په مد کې د ترنې 3 میاشتو دغه ورکو چکس ورکو
دې سره سره چې کوم دی د مساجد سولرایزیشن تقریبا 15,000 مساجد په پوره صوبه کې سولرایز شوي دي 4,000 مساجد سولرایزیشن آلریډي په پایپ لاین کې دی دغه شان دی که تاسو د علماء کرام یا طلبه کرام د هغې چې کوم دی لکه چې د اسلامک سیمنري سټوډنټ چې کوم دي د هغې که تاسو وګورئ نو لونز اجرا کول بغیر سود دغه شانتې نور د علماء کرامو دپاره د مساجدو بهتري دپاره د مدارسو بهتري دپاره د مختلف مذاهب او مسالکو په منځ کې یو د هماهنګۍ فضا قایمولو دپاره زموږ صوبایي محکمه ډېر ښه کار کوي ماشاءالله د کم تاسو د اتھارټي خبره وکړه دا به چې کوم دی وفاقي سطح باندې جوړېږي او یقینا په صوبو کې به هم د دې خامخا آفیسز به ډایرکټریټ به وي هغه به د وفاقي حکومت په تحت باندې کار کوي هغې کې به یقینا صوبو کې به هغې کار کوي خو هغه به د وفاقي حکومت انډر وي کامران منګل صاحب که مختصر راته دا هم ووایي چې وزیر اعظم عمران خان صاحب د اعلان مطابق زموږ چې اوس کم نصاب جوړ دی یا به جوړیږي روان د ماشومانو چې کم نصاب دی په دې کې د سیرت طیبه صلی الله علیه وسلم څومره حصه شامله ده او تاسو څومره اراده ده چې دغه پکې شامل کړئ ګورئ د چې کوم سنګل نیشنل کریکولم والا خبره تاسو کوئ په دې کې بنیادي خبره همدغه ده چې خلک مونږ خپل سټوډنټ بالخصوص چې کوم را روان نسل دی هغه مونږ ایجوکیټ کو په د حضور صلی الله علیه و آله وسلم په لایف باندې نو هغه کې ډېر غټ پورشن چې کوم دی هغه د سیرت النبی دی د قرآن حفظ دی د قرآن تعلیمات دي د حدیث تعلیمات دي د هغې پریکټیکل اپلیکیشن دی لکه د سیرت النبی چې کوم دغه مونږ کیریکټر دغه ګورو فیچرز ګورو په خلکو کې د هغې کمی دی نن سبا وخت کې نو هغه مونږ په کریکولم کې اډ کړی د دې ځل نو هغه ډېر غټ کمپوننټ دی پکې د حضور صلی الله علیه وسلم په زندگی باندې نو دا خو لکه د سنګل نیشنل کریکولم سپریټ هم دغه دی ټیک دی جی کامران منګل صاحب ډېره مننه موږ له ټیم راکولو بنیاد حسین صاحب ټیم راسره کم دی لږ دا ووایي اخر کامران منګل صاحب هم خبره وکړه دوی وایي چې موږ دغه حیات طیبه چې کوم د سیرت طیبه چې کوم دی نو هغه موږ د نصاب حصه جوړو تاسو هم یو دغه دا دی چې پیغمبر اسلام هغه ژوند چې کوم دی نو هغه موږ ته ښکاره شي دغه چې کوم حکومتي اقدامات دي تاسو په کوم نظر ګورئ یاره شکر الحمدلله دې ځل عمران خان صاحب ډېر زبردست کوشش وکړو چې دا یو هغه جوړه کړو او بکار دا دی چې صوبایي سطح باندې زموږ دا ادارې تبلیغ الاسلام پکې انوالو کړي ولې چې دا هم یو لوی اداره دی اوسه پورې دې لګیا دی خدمت یې کوي د مسلک په حساب باندې د رحمت للعالمین په هغه باندې دې لګیا دی دا کار کوي نو بکار دا دی چې ادارې تبلیغ الاسلام کې لم دای کې نمائندګي ورکړي صحیح ده ډېره مننه بنیاد حسین صاحب تاسو تشریف راوړو ډېره مهرباني ستاسو ګرانو کتونکو پروګرام دویمه برخه کې موږ د ایجوکیشن په اړه خبرې کوو چې په پېښور یونیورسټۍ کې میرټ دومره زیات دی چې ډېر طالب علمان د داخلو نه محرومه شوي دي په دې به خبرې کوو پروګرام کې اخلو وړه غوندې دمه موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د بورډ چې کوم امتحانات شوي په هغه کې طالب علمانو ته ډېرې نمبرې میلاو شوي د هغې نه پس چې کوم میرټ دی خاص کر که د پېښور یونیورسټۍ خبرو وکړو نو هغه هم ډېر زیات شوی دی چې د هغې له وجې ډېر طالب علمان داسې دي چې هغې غواړي غوښتل هغې چې په پېښور یونیورسټۍ کې داخله وکړي خو هغه داخله چې کوم دی نو هغې ته نه ده میلاو شوې په دې باندې به خبرې کوو موږ سره پروګرام کې موجود دي راشد افریدي صاحب چې د پیپلز سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر دي د هغې سره سره د لیر خټک صاحب د انصاف سټوډنټ فیډریشن صوبایي ترجمان دي تاسو دواړه د پروګرام کې هرکلی وایم راشد صاحب ستاسو نه به شروع کوم مینټ چې کوم و تېر کال څنګه و پېښور یونیورسټۍ کې دغه شانې به سره چې کوم نور جامعات دي او دا ځل چې کوم دی صورتحال ولې داسې شو چې طالب علمان غواړي چې هغې داخله وکړي داخله ورته نه میلاوي ټولو پیله خو زه ارشاد صاحب ستاسو د مشرق ټي وي ډېر مشکور یم چې موږ ته مو ټایم راکړ او د حوالې سره خبرو موقع مو راکړه مهرباني څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اوس چې دا کم کورونا صورتحال راغلی دي نو دې کې چونکې د ایجوکیشن سیستم چې کوم زموږ دی دا ډېر زیات متاثره شو بیا دې کې د ګورنمنټ چې کوم پالیسیز و هغې چې کوم دا اناونسمنټ وکړ د ریزلټس نو هغې حوالې سره دغه ډېر مسایل جوړ شولو په هغې کې خو اول داسې ده چې کم مطلب قابل سټوډنټانو هغې ته خپل حق میلاو نه شو کم چې پکې داسې وو چې مطلب هغه د دې نمبرو قابل نه و یا د دې هغه نه هغې ته هغې نه د توقعات نه زیات مارکس میلاو شو
د هغې د وجې هغه برډن چې اوس کم دی په یونیورسټیانو باندې راغی هغه د چې کم اوس ایډمیشن شروع دي په هغې کې. اوس که تاسو دې حوالې سره وګورئ څه سټوډنټان داسې وي چې هغې به تقریبا بي ګریډ راته یا سیکنډ ډیویژن به راتله، اوس په ریزلټ کې هغې فرست ډیویژن راغلی دی. نو د دې د وجې دا میرټ ډېر زیات شو چې اوس مسله دا ده چې کم حقدار سټوډنټان وو هغه هم دي هغه کې دي او چې کم مطلب د دې قابل نه وو هغې ته هم دومره مارکس میلاو شوي د هغې د وجې د ایجوکیشن اوس چې کم ایډمیشن مسله ده دا ډېره سنګینه شوې ده. بل تاسو چې د بورډ ریزلټس چې وګورئ نو په هغې کې دومره لکه مطلب زموږ په دې دومره هیسټري کې ما دومره مارکس نه دي کتلي چې څومره دې ځل میلاو شوي دي. آیا مطلب یو نمبر هم کم نشته 1100 کې 1100 میلاو شوي دي. نو د دې د وجې دا میرټ ډېر زیات شوی دی او دې وجې په یونیورسټو باندې هم ډېر برډن دی. تاسو په 1100 کې د 1100 خبره کوئ جنا کالج کې چې کوم سټوډنټ داخله شوی ده او هغې چې کوم ټاپ پوزیشن باندې ده نو د هغې مارکس چې کوم نو هغه 1090 نمبر د هغې ماشومې وي او هغې ورسره حافظ قرآن هم نو 20 نمبر ورته هغه ایکسټرا میلاو شوي نو هغې دغه 1100 نه هم ایکسیډ شوي دي. بهرحال دا خو یو ایکسپشنل کیس دی او هغه که نه غواړي نو هغه اویل کولی هم نشي. او بهرحال دغه چې زیات نمبر وکړی شي نو طالب علمان چې کوم دي د هغې ډېر زیات متاثره شو. دلیل خټک صاحب طالب علمان څنګه دوی هم خبره وکړه دغه میرټ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات های شو او د کال ضایع کېدو خدشه ستاسو په خیال سره اوس د دې حل سره ټولو نه به ستاسو مننه د مشرق ټي وي مننه چې مونږ خلکو ته مخامخ کړو. دویمه خبره دا ده ارشاد به چې کله د کووډ سچویشن شو نو اول خو سټوډنټس هم دا وي چې ایگزام دی نه کېږي. تیر کال چې څنګه پروموشن وشو چې داسې پروموشن دی وشي چې کله ایگزام وشو نو بیا احتجاجونه و چې زموږ سره دې په ریزلټ کې نرمي وشي چې په ریزلټ کې 5% فارمولې باندې ایکسټرا مارکس میلاو شو نو د ډېرو سټوډنټس پکې کم مارکس رالل نو بیا احتجاجونه و. دا 5% تاسو په کوم نظر ګورئ ټیک فیصله وه ده اصل نه په کار نه وه 5% په کار نه وه خو هلته کې زمونږ من حیث القوم هم دا مجبوري جوړه شوې ده چې مونږ په هر څه کې رعایت غواړو نو هغه رعایت ته چې وکتلی شو نو 5% مارکس فارموله راغله نو هغې وجې میرټ چې کوم دی ډېر زیات های شوی دی. نو په کار یونیورسټي سیستم دا وه چې میرټ های شو نو سیټونه دوی ته لږ ایکسټینډ کول پکار و. څومره به ایکسټینډ کړي؟ اصل نه دوی په یو ډپارټمنټ خپل هر یو ډپارټمنټ دوی 50 سیټس ورکړي دي نو په کار ده چې 70 کې 80 کې 100 کې نو دومره دوی سره څه د سټاف کمی خو نشته په پېښور یونیورسټۍ کې. په هر یو ډپارټمنټ کې 4 پروفیسران دي 15 اسوسییټ پروفیسران دي لیکچررز دي نو دا نه ده چې دوی سره د سټاف کمی دی نو په کار ده چې اکیډمیک کونسل نه سیټس اپروف کړي سیټ انکریز په کار دی نو هغې سره هم ریلیف میلاوي دی شي سټوډنټس ته. میرټ خو د دې وجې های دی چې هغه 5% فارموله تاسو ته ما څنګه ووایي تاسو خپله جنا کالج خبره وکړه حافظ قرآن هم پکې راشي نو هغه میرټ د دې د وجې لږ هغه جمپ ووایي یا لږ های شي. راشد صاحب دا دوی هم خبره وکړه د 5% چې کوم هر ماشوم ته ایکسټرا مارکس میلاو شوي دي تاسو څه ګڼئ دا فیصله د حکومت ټیک وه؟ نه بالکل غلطه وه. دې کې وزرونه یو ماشوم دی هغه به د دې قابل وي یو ماشوم به چې کوم هغه به د دې قابل نه او هغه ته به میلاو شي. بیا آیا دې دواړو کې فرق څه د کورونا له وجې نه که ریلیف ورکوو نو تاسو څه ګڼئ؟ د کورونا ګوره د کورونا د وجې دوی نور ریلیف هم ورکولی شو مطلب چې کم د ایگزام یا نور کلاسونه یا داسې بل نور څه طریقه کار به ورته جوړ کړی وی. دا خو نه ده که نه چې ته 5% انکریز کا آیا یو سټوډنټ ته هغه 12 غنټې سټډي کوي یو سټوډنټ ته هغه بهر ګرځي هغه سټډي نه کوي نو بیا ته د دې دواړو کمپیریزن څنګه کوي؟ دا خو زما خیال دی چې دا مناسب نه ده. بل کوم اوورال موږ وګورو د طلبه تنظیمونه چې کوم دي نو هغه خو لګیا وي هغې خپل اکټیویټیز چې کوم دي نو کوي. اوس هم که موږ وکتل چې کوم داخله کیمپونه مختلف تنظیمونو لګولي وو د طالب علمانو چې کوم د کیمپس خبره که موږ وکړو خاص مسایل له هغې څه دي او د هغې د حل لپاره تاسو څه کوئ؟ ګوره جي زه تاسو نه یو کوېسچن کوم تاسو چې وګورئ په یونیورسټۍ کې د پروفیسرز تنظیم شته د کلاس 4 تنظیم شته په دې باندې داسې په دې زما بل کوېسچن دی هغه ستاسو نه سټوډنټ یونین خبره تاسو کوئ به هغه باندې لږ په ډیټیل خبره کوو خو دا زه وایم چې کوم اوس مسایل دي په هغې کې تاسو څه کردار ادا کولی شئ خاص کر دا تنظیمونه؟ ګوره جي مسایل خو د اولې ورځې نه دي دا څه اوسني مسایل نه دي او دا سټوډنټ تنظیمونه لګیا دي د خپل وخت سره هغې د خپل کردار ادا کړی دی خو بدقسمتي نه دا ده چې دې کې څه داسې مافیاز دي چې هغې نه غواړي چې دا مسایل د سټوډنټس حل شي. آیا که دا مسایل حل شولو نو بیا چې کوم د دې اختیار دی هغه به ختم شي. دی دا نه غواړي دی وایي چې پرې چې سټوډنټ همداسې انګیجي مختلف اکټیویټیز کې فار ایگزامپل
پیپر کې انګیج کړي یا بل څه کلاسونو کې یا نور څه مسلو کې انګیج کړي هغې دا نه غواړي چې دوی د خپل راپاسي یو خپل به حق دپاره خبرو کې یو هغه جوړ کړي نو دې وجې دوی دا مسله او بل سټوډنټس کوشش کوي خو بس خدمتي راغله اوس دومره فیسونه زیات شولو فیس سټرکچر چې آیا مطلب سټوډنټس هم هغې ته دومره ټایم نشي ورکولی अब هغه خپل فی سټرکچر نه به فالو کوي او خپل ایجوکیشن هغه کوي که هغه به نور چا دپاره آواز اوچتوي یا چې کوم سټوډنټس له مسایل دي هغې دپاره نو دغه مسایل نن سبا چې کوم جوړ شوي او دا زمونږ چې کوم د مافیاز دي هغې په خپله جوړ کړي صحیح ده دلیل خټک صاحب تاسو چونکې انصاف سټوډنټ فیډریشن او بیا تاسو تعلق چې کوم دی براه راست د حکومت سره هم دی نو کوم کتلی دي په یونیورسټیانو کې چې کوم دغه وي که هغه د متحده طلبه محاذ پلیټفارم نه هم دا کوي نو بهرحال ستاسو هغه دغه چې وي نو هغه ځي د حکومت طرف ته ځي ظاهري خبره ده د حکومت چې کوم پارټي ده د هغې تحصیلي مطلب د هغې سره ستاسو تعلق دی نو دغه د چې کوم د طالب علمانو مسایل دي د فیسونو په حوالې سره یا نور چې کوم دغه شانې مسایل دي نو په دې باندې تاسو د خپل حکومت سره رابطه کیږي او هغې د دې د حل لپاره تاسو څه یقین دهاني څه درکوي ارشاد بھائی اول خبره خدا ده چې انصاف سټوډنټ فیډریشن واحد هغه تنظیم دی چې هغه د سټوډنټ په ایشوز کې په فرنٹ لاین باندې هر ځای کې جنګیږي دویمه خبره چې زمونږ خوش قسمتي دا هغه ده چې زمونږ د صوبې چې کوم هایر ایجوکیشن منسټر دی هغه هم د انصاف سټوډنټ فیډریشن نه فارغ شوی دی کامران بنګر صاحب زمونږ سره بالکل ټیک ټاک په رابطه باندې په هغې به زموږ ډسکشن کیږي خو چونکې یونیورسټیز کې چې فیس انکریز دی نو دا د ګورنمنټ سره دومره ریلیټډ نه دی ځکه د هغوی خپل سینډیکیټ دی سینټ دی اوس په سینډیکیټ کې د سټوډنټ یونین مخکې نمایندګي وه که په سټوډنټ باندې به یو خبره راتله نو د سټوډنټ یونین صدر د هغې ریپرزنټیټیو به هغه شی د کاونټر کولی شو اوس چې سټوډنټ یونین باندې بین لګېدلی د هغه شی خو دوی ته لار کولاو ده ایډمنسټریشن ته اوس چې ګورنمنټ دوی ته ووایي چې تاسو ریسورسز جنریټ کوئ نو دوی ډایرکټ لاړ شي په سټوډنټ باندې فیس انکریز کړي نو اوس یونیورسټۍ سره صرف سټوډنټ دغه نه دی ریسورسز جنریشن زموږ اګریکلچر یونیورسټي په دې ځای کې به زه خپل وایس چانسلر هم اپریشیټ کړم جان بخت صاحب هغه اوس په اګریکلچر یونیورسټۍ کې 1.7 بلین یو پروجیکټ روان دی په هغې کې هغه بزنس سنټر دغه کوي انکیوبیشن سنټر هم دی بزنس سنټر هم دی دا ریسورسز جنریټ کول دي د هغې نه چې هغه کوم پروډکټ دغه کوي هغه به سیل آؤٹ کوي په مارکیټ کې نو دې سره هم ریسورسز جنریټ کیږي بل ګورنمنټ سره هم په دې باندې زموږ بحث کیږي خبرې کیږي ارګومنټس کیږي سختې خبرې هم کوو ورسره تنقید هم پې کوو او د هغې ریزلټ دا دی انشاءالله چې څنګه دا زه په مشرق ټي وي باندې دا خبره کوم کامران بھائی سره نن هم چې تاسو ماته فون کولو نو نن هم زه کامران بھائی سره په اسمبلی کې ناست وم نو په مونږ چې څنګه صحت کارډ اجرا شوی د صحت کارت پلس چې شناختی کارت دی نو د سټوډنټس لپاره هم دا یو خوشخبری ده چې په ایجوکیشن کارت باندې هم کار روان دی په ګورنمنټ سطح باندې نو چې کوم ایجوکیشن سوي مطلب سټوډنټ فیسونه تاسو پکې فیسز به د څومره چې د سټوډنټ اډمیشن فیس ټیوشن فیس په دې کې به ان شاء الله چې سټوډنټس دا ریلیف وي سکالرشپ ټایپ پنی دا لکه څنګه صحت کارت دی چې هسپتال ته تلاړ شي ستا فری علاج کیږي داسې به سټوډنټ به یونیورسټۍ ته ځي دا هغه به ایجوکیشن فری وي صحیح ده ټیک شو راشد صاحب تاسو خبر لږ ذکر هم کو د سټوډنټ یونین په حوالې سره او که تاسو ته یاد نو تاسو په حکومت کې چې کله د پیپلز پارټۍ حکومت نو وزیر اعظم صاحب ګیلانی صاحب اخو د ډیر حد پردا کړو چې بس دغه بین چې کوم دی ما اوچت کو هغه نورستو خو 10 کاله وشو تقریبا پای کې بیا څه پیشرفت ونه شو اوس چې کوم دی نو څه مشکلات دي چې دغه سټوډنټ یونین بحالي کې چې هغه طالب علمان هم تاسو بار دا ذکر کوئ چې د رکشې والا خپل یونین دی د استادانو خپل یونین دی د هر چا خپل یونین دی الغرض خو چې کم سټوډنټ هغې نشته او هغې پابندي ده نو اوس مشکلات پکې څه دي ګوره جی دا خو اول چې کم په دې باندې پابندي لګېدلې وه ضیاء الحق په دور کې د ضیاء الحق بقایجات خو اوس هم شته دي دې نه خو څوک انکار نشي کولی ټیک شوه بیا چې څنګه زموږ په مرکز کې حکومت راغی ګیلانی صاحب تاسو که پیله سپیچ اورېدلي په هغې کې پیله هغه دا ویلي چې ما سټوډنټس یونین بحال په هغې باندې تقریبا ډېر کار شوی و خو هغه د سینټ نه نو پاس شوی بیا اوس په سند کې زموږ ګورنمنټ دی په سند اسمبلی نه پاس شوی دی په سند کې په سټوډنټس یونین پابندي نشته دا خو ګوره جی چې کوم حکومت یې د چا دا د هغې د انټرسټ پورې خبره چې آیا هغې دې کار کې څومره انټرسټ لري انشاءالله زه دا دعوې سره وایم که بیا په مرکز کې زموږ حکومت راغی چې دا نن تاسو کم سوال کوئ انشاءالله دې نوبت به بیا نه راځي او دا به زموږ پیل هغه وي چې انشاءالله سټوډنټس یونین بحالي بله خبره جی دا ده لکه دې باندې پابندي ولې لګېدلې ده
پابندي وجه لګېدو دا لکه څنګه تاسو ته مو چې هر چا یونین دی آیا دا خو ایجوکیټډ خلک دي که نه په کار خو دا ده چې په دې ولې پابندي ده دې نه جنګ کوي نه جګړه کوي نه بل څه غلط کار کوي خو دا هغه مافیاز دي په دې یونیورسټو کې چې دې مخې ته به دې ودرېږي د دې د غلط کار به روکتام دی کوي دې چې کوم غلط کارونه کوي هغې نه به دې منې کوي نو دې د وجې دې نه غواړي چې سټوډنټس یونین دې بحال شي او چې کم کرپشن دی کوي او کم دی روان کړي په هغې باندې به دې اواز اوچتوي چونکې اوس هم پابندي ده او بیا هم د سټوډنټس لګیا دي خپل حد پورې کوشش کوي په هغې کې که تاسو وګورئ که په فیس باندې اضافه شي سټوډنټس پې اواز اوچتوي که چېرته کینټین مسله شي سټوډنټ پې اواز اوچتوي بدقسمتۍ نه زه دا وایم زموږ اساتذه کرام دي خو که تاسو نن هم وګورئ چې تاسو کم میسونه په هاسټلو کې کولاو دي چې کم د وارډن انچارج د هاسټل د هغه د میس نه کار نه ځي هغه کور ته نو آیا که دا سټوډنټس بهر شي یونین بهر شي دا به دا شی نه پوینټ آوټ کوي دی به دا خبره نه کوي نو د دې مسلو د وجه دا بهرحال ټول به نه کوي بهرحال تاسو چې کوم ذکر کوئ دا کیدای شي یو څو کسان وي دا ویلا پارځ کې وي چې خلک چې کوم کوي هغه جوړیږي مطلب دا غي هغه نوم چې کم دی نو هغه بدنامي کې بهرحال یو څو کسان تاسو خبره بالکل ټیک دی دا کیدای شي بالکل تاسو پوینټ راورسېدو د لږ هټک تاسو چونکې حساب سټوډنټ فیډریشن تاسو هم غواړئ چې دغه سټوډنټ یونین چې کوم دی دغه بحال شي او دغه تاسو هم ګڼئ چې دغه د طالب علمانو چې کوم مسایل دي د هغې د حل ذریعه هم دغه سټوډنټ یونین بحالي ده بالکل موږ غواړو چې سټوډنټ یونین بحال شي او بل راشد بھائی خبره وکړه چې پیپلز پارټۍ په سند کې کړی موږ هم په دې باندې په خپل هده پورې په کې پی اسمبلی کې په هغه کې زموږ منسټرانو سره زموږ خبرې شوي دي نو خو هغې کې مین هرډل چې کوم دی هغه د سپریم کورټ ورډ اکټ دی سپریم کورټ فیصله ده نو هغې څه اصلاحات غواړي په هغې اصلاحات باندې زموږ ګورنمنټ هم کار کوي لګیا دی چې پراپر یو سیټ اپ سټوډنټ یونین ته میلاو شي لکه دا موږ نشو ډینای کولی چې په سټوډنټ یونین کې به جګړې نه کېدې کېدې به خو دومره حد ته هم نه لکه اوس که پروفیسر یونین دی نو ما ته په خپله یاد شي چې په اګریکلچر یونیورسټۍ کې 2 سینیر ډینان ما ته ځانه مکوډ لګي چې په سموسه باندې جګړه کړې وه نو لکه دا نه ده موږ غواړو چې سټوډنټ یونین بحال شي که موږ ریسنټلی ذکر بل دا راشد بھائی خبره وکړله د هاسټل د وارډن او د ریلیټډ نو دې کې هیڅ شک نشته چې دا شیونه کیږي لګیا دي په یونیورسټۍ کې پرووسټ د به د هاسټل د کینټین نه د بازار د کینټین نه چونکې هغه هیډ دی د دې شي هغه ته مین یوزي هغه ته کانی زي خو اورال ټول موږ نه پوینټ آوټ کوو خو داسې خلک په یونیورسټۍ کې بالکل شته بهرحال دا به لږ وي هر څوک لږ نه دي لږ چې کوم دی هغوی ته نه ځي او ډېر چې کوم دی هغوی ته روان دي زه جی د ملګري خبره کټ کومه خو تاسو که دا وګورئ آیا دې خو وایي چې موږ فیسونه زیاتو نور څه سورسز موږ سره نشته تاسو د اګریکلچر سره چې کوم خپل فارست بازار د هغې کم شاپس دي تاسو د هغې ریټ راول چې دی په کم ریټ ورکړي په کار دی چې هغې ریټ دی زیات کړي هغه هم دی خپل موږ به خبرې خپلې جاري ساتو خو ډاکټر سربیلین صاحب موږ سره د ټلیفون د لارې موجود دی اسسټنټ رجسټرار اکیډمیکس پېښور یونیورسټي ډاکټر صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم ډېره شکریه جی وای ډېره مننه ډاکټر صاحب کله راته دا ووایي چې دا پېښور یونیورسټۍ کې دا میرټ چې کم دی نو هغه ډېر زیات شو سیټونه کم شوي دي که څه وجه ده چې طالب علمانو ته داخلي اوس نه میلاویږي نه جی نه دا خو چې ګور شه تاسو په سراونډینګز کې وګورئ که نه جي نو غیر چاپېره هر یو بورډ د توپ په حساب خلکو له نمبرې ورکړي دي که نه جي تاسو سر د دې نه اندازه لګوئ چې د پېښور یونیورسټۍ کې د جنا کالج فار وومن چې کوم دی 1110 باندې فرست کس دی بل کس چې کوم دی 1110 دی ډاکټر صاحب دا 1110 نمبر دی ماشومې ته باقاعده میلاو شوي دي 1090 نمبر چې کوم یې کنه 1090 دا د په میرټ باندې او چې پر سره د حافظ قرآن 20 نمبر یو ځای کې نو موږ شي شو غني جی لکه چې خپل د غور کړي نو دین اندازه لګوي چې زموږ د میرټ چې کوم دی د هر یو یونیورسيټي چې څومره سټوډنټان فارغيږي د اف اس سی نه د فرست پرایورټي پېښور یونیورسيټي وي کنه جی نو ټول ټیم چې کوم دی هغه پېښور یونیورسيټي ته راشي چې د دې نه کسان پاتې شي کنه جی هغه بیا نور یونیورسيټانو ته بیا سلولي ان سټډي روان وي کنه جی نو په دې وجه باندې اوس دا چې کوم دي د سټوډنټان دا کمپنسیټ لپاره موږ بي اس پروګرامونه افیلیټډ کالجز کې ورکړي دي نه جی زموږ په افیلیټډ کالجز کې باقاعده همدغه بي اس پروګرامونه دي اسوسییټ ډیګري پروګرام چې کوم افیلیشن ورکړي دي نو چې پېښور یونیورسيټي نه کسان پاتې شي اتوماتیکلی به بیا د طرفونو ته ځي کنه جی نو دا چې دا غیر چاپیره دا غیر نمبر چې کوم هر یو بورډ والا نمبر دومره زیات ورکړي دي کنه
پېښور یونیورسټي سټریکټلی رولز ریګولیشنز او میرټ فالو کوي کنه جی نو چې کوم یو کس په میرټ باندې راشي نو دا خو لیمیټ سیټونه دي چې څنګه وروستو کالو مګه شانتي سیټونه چې کوم دي کنه په دې کال لمبي سیټونو کې کمی نه راغلي ته خلکو اورال دغه نمبر مارکس هم زیاته دي چې بس میرټ کې به دا ټاپ کلاس کسان برازي نو صحیح ډاکټر صاحب کله راته دا وایي تاسو هم ذکر وکړو چې د هر طالب علم دا خواهش وي چې په پېښور یونیورسټۍ کې هغې سبق ووایي دلته نه ډګري والي دغه سیټونه چې کوم دي زمونږ سره چې کوم پینلیست ناست دي هغې هم په دې خبره وکړه چې په پېښور یونیورسټۍ کې استادان ماشاءالله ډېر ښه دي دا سیټونو تاسو لږ سیوا کولی نه شئ چې ډېر طالب علمان دلته ځای شي سر داسې ده چې صرف او صرف چې کوم دي د سپیس خبره نه ده کنه جی دې لپاره چې کوم دي د انفراستراکچر ضرورت وي دې لپاره د فیکلټي ضرورت وي دې لپاره د نور ریسورسز هم ضرورت وي دې لپاره چې کوم دي کنه د نور الکتریسيټي دا ټول فیسیلیټي په کار دي کنه جی صرف د سپیس خبره نه ده او بل خبره دا ده چې هر یو ډپارټمنټ کو فار ایگزامپل تاسو دا وایي کنه چې هغه سایملټینیسلی چې کوم دي سلو سیشن چلای کنه جی فرست سیمستر ثرد سیمستر ففتھ سیمستر او سیونث سیمستر صحیح یا 2 4 او 6 8 نو هر یو کې چې کوم دي دغه 4 کمرې وي کنه نو زه ایونینګ نو شروع کې نو 4 په مارنینګ کې 4 په ایونینګ کې شي کنه نو کو فرست سپوز دا وایي چې تاسو ډبل سیشن شروع کړئ نو چې ډبل سیشن شروع کړئ نو دا سلو اته په دې بیا چې کوم 16 کمرې نو 16 کمرې خو یو ډپارټمنټ کې هم نه کنه صحیح لیک اف انفراستراکچر فیسیلیټیز لیک اف فیکلټي او دا نور کوم ورته سپورټینګ فیسیلیټیز ریکوایرډ کنه او دا د ډیفیشنسیز په وجه باندې کوم د سټیټونو زیاتول نشي کنه صحیح د ډیر مننه ډاکټر صاحب موږ لا د ټیم راکولو تاسو خبره وکړه کم د پېښور یونیورسټۍ نه کم طالب علمان پاتې شي نو هغې بیا تلی شي او هغې په نور چې کوم افیلیټډ کالجز دي پای کې ایډمیشن کولی شي راشد صاحب مختصر غوندې که راته په اخر کې دا ووایي چې موږ وکتل 2013 کې چې کوم طالب علمان و هغې یو مشترکه دغه باندې متحده طلبه محاذ په پلیټ فارم باندې هغې احتجاج وکړو هغې باندې لاټي چارج وغیره وموشو خو چې کوم مطالباتو هغه فیسونو کې اضافه وه نو هغه وخت کې ونه کړې شوه تاسو نه ګڼئ چې یو طرف ته تاسو وایئ چې موږ ته طلبه یونین بحال کوي بل طرف ته که دغه ستاسو په کوم وس کې خپله خبره کومه ده چې هغه تاسو متحده طلبه محاذ د پلیټ فارم نه خپلې سرګرمۍ کوئ په دا کې تاسو څه هر ډل دی ګوره جی دې کې خو هر ډل نشته دې باندې خو ټول متفق دي او دا مسله د ټولو دپاره ده دا زما دپاره هم ده بل دپاره هم ده او دې چې دا کم اضافه ونه کړه دا د کرونا د وجې ونه کړه دا به را روان ځل کوي دې 18 کې چې کله دا مسله وشو سټوډنټانو باندې لاټي چارج وشو نو دې نه مخکې چونکې مشتاق غني صاحب ایجوکیشن منسټر و هغه سره زموږ ملاقات وشو د طلبه تنظیمونو ټولو مشرانو نو هغې ته موږ دا مسله وړاندې کړه نو هغه موږ ته کلیر کټ وویل وایي د دې فیسونو سټرکچر زیاتولو نه علاوه موږ سره بل هیڅ سورس نشته او دا اخري اپشن دی موږ صحیح د پېښور یونیورسټۍ سره نور سورس شته په کار چې هغه هم په کار راولي ټیم لږ کم دی د لټک صاحب تاسو مختصر ووایئ دغه طالب علمانو چې کوم مسایل دي که تاسو وایئ چې طلبه یونین دې بحال کړی شي که هغه کې د سپریم کورټ فیصله ده یا دغه شانې پکې حکومتي څه دغه دی نو د دغه چې کوم تاسو خپلو کې متحده طلبه محاذ چې باقي ټول لا جمع شي او خپل یو مطالبه دا کوي دغه به لږ ستاسو د مسلو د حل لپاره غوره نه وي ارشاد به ستاسو خبره ټیک ده متحده طلبه محاذ کې هر وخت انصاف سټوډنټ فیډریشن په هر ټایم باندې هغې ته تیار وي او ورسره او په دې کې د چا هم دا نشته یو طلبه تنظیم هم د دې نه وروسته کېږي او انصاف سټوډنټ فیډریشن په دې باندې پریکټیکل سټیپس اخیستي هم دي که زموږ د گورنر صاحب سره میټینګز وي نو موږ د پیپلز سټوډنټ فیډریشن نمایندګان هم بوتلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن هم بوتلي د اسلامي جمعیت طلبه هم بوتلي دي او موږ بیا هم غواړو چې د کمی مسلې دي په مشترکه توګه باندې د هلې ځلې وکړو په مشترکه توګه باندې حل کړو صحیح ده او انشاءالله چې بیا هم د چا سره یې موږ به ټولو سره دا کوو راشد افریدي صاحب تاسو هم ډېره مننه ګران کتونکو دغه زموږ د نن ورځې پروګرام چې کوم دغه دوه اهم ایشوز په هغې خبرې اترې موږ وکړې د پېښور یونیورسټۍ په اړه که موږ خبره کوو چې دغه نمبر یې دومره ډېرې زیاتې اخیستلی شوي دي چې په هغې کې اوس طالب علمانو ته داخلې هم نه میلاویږي نو د هغې چې کوم رجسټرار صاحب و اسسټنټ رجسټرار د هغې دغه وینا وه چې زموږ سره افیلیټډ کالجز هم شته په هغې کې هم طالب علمان دا کولی شي داخلي اخیستلی شي او دغه کال ضایع کېدل چې دي دغه کال به د هغې نه ضایع کېږي ګرانو کتونکو همدې سره پروګرام ټیم سر ته اجازت غواړو الله پامان